कुल रहनुमा महमूद खान जिंदाबाद, महमूद खान जिंदाबाद, द पुख्तून वतन खुला महमूद खान जिंदाबाद, द पुख्तून वतन खुला महमूद खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महमूद खान जिंदाबाद। زما مشرانو امزولو کشرانو السلام علیکم. زه خو تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. همیشه دپاره تاسو ما له عزت راکړلی، مینه مو راکړله، محبت مو راکړی دی. او نن موسم هم خراب دی، د باران باوجود چې تاسو څومره راغلي دلته کې، نو دا ډېره حوصله افزا خبره ده. او دې نه دا پته لګي چې انشاءالله دا الیکشن زمونږ دی د خیر سره. بیا نن اورنګزیب خان روډ ده، کوم چې زمونږ خستر پښتون مشر د دې علاقې دی، زه هغه ته او د هغه خاندان ته نن په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین کې په شمولیت هرکلی ویم او شکریه هم ادا کوم. او دله دا باور ورکوم چې روړدا تا خو نور پاټو کې وخت تېر کړی دی، نن زمونږ د دې قافلې ته ملګری شوې، انشاءالله عزت به درکو او چې څه خدمت دی هغه به درله کوو انشاءالله. څنګه چې لالا خان خبره وکړه چېرې تاسو هر سړی چې دی بجای زه چې سهار ډېرې ته راوځم نو بلا شی ملګري هلته راغلي، نو زه هغو ته ووایم تاسو ټول ته وایم چې دا وخت لکه د یو بل د کتو د لیدو کتو نه دی. دا وخت دی چې تاسو لاړ شئ یو دوه ووټونه پیدا کړئ او دا میسج خلکو ته ورسوئ. ځکه دا میسج رسول ځکه پکار دي چې سبا به ډېرې مسلې راځي. مسلې په هغه ځای کې راځي دا کم خلک چې سملو ته لاړ شي، نو دا څنګه چې لالا خان وویل دا د پارټۍ څه نه ده، دا ټول آزاد امیدواران دي، چې آزاد امیدوار اسمبلۍ ته لاړ شي نه به چا سره خامخا شاملېږي. او هلته پارټي شته نه نښه شته نه پارټي شته، په هغې باندې الیکشن کمیشن بین لګولی، نو هغه چې شته نه دا خلک به هلته ځي بیا به خرڅېږي. نو تاسو خپل ایمان ولې خرڅوئ په هغې باندې؟ چا چې هغه ته ووټ واچوي خوا به ځي به هلته خرڅي که نه، په هغې کې خو هغه هم ګناهګار راځي. نو زما تاسو صرف دا خواست دی چې یاره فیصله سوچ سمجھ سره وکئ. که زما د خدماتو نه او زما د دغه نه تاسو مطمئن یئ، زه بیا وایم نو ټیک ده زما په تله کې ګیټې واچوئ او دغه د پښتنو دا شمله دا هغه شمله ده چې پښتون هم په سره هر سړی په سره بله ده چې علما کرام هم په سره. دا د عزت یوه نښه ده، هغې ته د خپل قیمتي ووټ استعمال کوي چې د ترقۍ د خوشحالۍ د امن دا کم سفر دی چې دا جاري وساري وساتو. باقي هغه تاسو به خپله فیصله خپله کوئ، د دې را روان نوجوان نسل مستقبل فیصله به تاسو خپله کوئ. نو زما تاسو ته خواست دی چې د فیصله غلطه دنه ونه شي. که فیصله غلطه وشي او زه په دې سیټ اپ کې نه یم، په ما هېڅ اثر هم نه راځي، په ما به څه اثر راشي؟ زما د اوږو نه یو غټه ذمهواري ده، دا یو غټ بوج دی چې د 10 کالو نه زما په اوږو باندې پروت دی او زه لګیا یم، مسلسل لګیا یم. خو خیر دلته نه یم راغلی، خو هلته نه لګیا یم. هلته نه کو نوکري راځي هم ما کریټ کړي دي، کو هلته نه فنډز راځي هم ما رالېږلي دي. هلته چې څه راغلي دلته په دې صوبه کې یا په دې سواد کې یا په دې منډه تحصیل کې کمکار شوی دی، خو دا زما هغه ځینې محنت کړی دلته هغه راغلی. باقي دلته یا غلط تقسیم شوی دی یا صحیح تقسیم شوی دی، په هغې زه ګناهګار نه یم، ځکه چې زه هلته ناست وم. څه غلطیانې به هم شوي انساناني، څه ملګري داسې دي چې هغو ښه فایدې اخیستې دي او اوس هغه د بل چا سندره وایي. 20 ځله یې دا سندره ووایي، هغو خپله مرضي ده، هغې باندې زموږ څه کار نشته. دا چا د ضمیر خپله فیصله ده، ازادي ده چې څوک چاله ووټ ورکوي او څوک خوښوي، دا هغه خپله فیصله ده. خو دا ټایم چې د 8 تاریخ نه بعد به دا ملګري ډېر زیات ستومانه وي، دا به ستومانه وي. دا ته اوس ټایم زما د تقریر ریکارډ کوي چې دا ملګری بیا سبا ځکه ستومانه وي چې دو په لاس پیسې هم رانشي. نو زما دا یقین دی او زه ینم چې زما د 2013 د 2018 په دې منځ کې چې کوم ملګري راغلي ټول ما سره مخامخ ولاړ دي. دغو په یو علاقه کې یو سړی به ځي هغه به د دې خلکو ځکه مرګتیا کوي چې هغه به هغه والا سړی ځکه به دغه مرګتیا کوي. نور عمران خان نشته، د عمران خان ووټ نه دی. ما په اورځو مې لیکو دا د عمران خان ووټ وی، نو موږ به هم کېدای شي په دې میدان کې زه بیا هم نه ولاړ، ما به د هغه خاطر کړی چې یاره زه نه ودرېږم. خو بهرحال اوس هغه نشته، هغه شته نه، څوک به څه باندې ولاړ دی، څوک به څه باندې ولاړ دی، دا هغو خپله مرضي ده. نور زه بیا ستاسو یو ځل بیا شکریه ادا کوم. کوم ما نه څه غلطیانې شوي نو د هغې زه معذرت خوایم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.